دوستانو را روان نو تاریخ نو پرورۍ به ان شاء الله تعالی باب خیبر کې به د پی ټی ایم یو لوی جلسه به کیږي. دا د هغې مظلومو خلکو لپاره کوم چې په جرګه کې شریک شوي او بیا جیل ته قید شوي دي. په دې ځای کې به یوه خبر د پی ټی آی ملګرو یاد ساتئ. تاسو په 8 فروری باندې ستاسو په صوابۍ کې جلسه ده. موږ به دا ګورو چې په دغه جلسه کې ستاسو سره رکاوټ جوړیږي او که نه په صوبه کې ده. موږ به دا ګورو. بیا به په 9 تاریخ به موږ به دا بیا هم ګورو چې په د پی ټی ایم د خیبر کې چې کومه جلسه ده د مظلومو پښتنو دپاره چې د دغې رکاوټ جوړیږي که نه. که دې رکاوټ جوړ شو نو د پی ټی آی حکومت د دې به پی ټی آی وزیر اعلی به مخې ته جوړ شوی. دا تپاکه ویم. او بل خبر ده چې دغه کومه جرګه چې و په دغه کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا امین صاحب هم موجود و او هغې پکې دنیا خبرې په خپل سر اخیستې وي. اوس د هغې باوجود دا چې دا کسان ور جلسې والا نه ګرفتارېږي، اوس ګرفتار شي، اوس د هغې دپاره رهایي او احتجاجي کېږي. په 8 تاریخ باندې ستاسو صوابۍ کې چې د دې رکاوټ جوړېږي او که نه، او په 9 تاریخ د پی ټي ایم بلکې د پښتنو جلسه ده د خیبر کې. موږ به دغه ګور چې دې ته رکاوټ جوړېږي او که نه. د پی ټي آی ورکر دي خپل مشران او خپل کسان په دې مجبوره کړي چې دې ته سیکیورټي ورکړي، داسې نه چې دا ټارچر کړي او دې ته رکاوټ ونه نیسي. د پی ټي آی والا تاسو خپل مشران په خپله باندې بیا ورپویه کوي.